بلاول بوټو مسلم لیگ نون ته یو ډېره غټه دمکی ورکړې ده ځکه تاسو له معلومه وي په آزاد کشمیر کې الیکشن شوی دی چې په دغه الیکشن کې مسلم لیگ نون د پیپل پارټۍ نه زیات سیټونه ګټلي دي. نو اوس بلاول بوټو په دې حواله سره بیان جاری کړی. بلاول بوټو ویلي دي چې زه به 100% خپل منډیټ واپس اخلم. مسلم لیگ نون په دې الیکشن کې داند لیکلي ده او زه شاته کېدو ولنې ما زه به خپل منډیټ د پاره جنگېږم. د دې منډیټ د پاره عمران خان تیر شوي 2 کالو داسې په جیل کې دی. عمران خان سره ډیل کیږي خو عمران خان وایي چې نه ډیل به زه اله کوم چې ما ته خپل منډیټ واپس راکړلی شي. زه ډیل ته تیارېږم خو لومبنی شرط زما دا دی چې ما ته به خپل منډیټ واپس راکوئ. د عمران خان د ټول پاکستان منډیټ دی اور دا بلاول بوټو صرف د آزاد کشمیر منډیټ غواړي. نو تاسو وایي چې آیا بلاول بوټو ته به آزاد کشمیر کې خپل منډیټ ملو شي او آیا بلاول بوټو هم عمران خان جوړېدل غواړي؟ نو دې حوالې سره تاسو خپل رائے شریک کړئ. بل شرجیل میمن چې کوم دی هغه ویلي دي چې بچے کو پتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون فارم 47 پر حکومت میں آئی ہے. شرجیل میمن دا ویلي چې ماشوم لا پته را چې مسلم لیگ نون د پاکستان حکومت ته راغلی دا په فارم 47 باندې راغلی دی. بل عمران خان سره پرون په اډیاله جیل کې یو ځل بیا د ملاقاتونو ورځ وه. علي خان د ډیر بیزي سکیجول باوجود هم اډیاله جیل ته تللی د ملاقات دپاره چونکې علي خان له پته وه چې ملاقات نه کیږي خو بیا هم خور ده ځان رسول دی هغې دی په ډه کې دا شکې چې هسې نه موږ لاړ نه شو او په هغه ورځ بیا دی وایي چې موږ ملاقات له پرېښئ خو تاسو رانغئ. نو علي خان بیا پرون اډیاله جیل ته تللی وه خو د عمران خان ملاقات علي خان سره نه دی شوی. د عمران خان ملاقات په جیل کې دننه بشرا بیبي سره شوی دی چې بشرا بیبي او عمران خان په خپلو کې یو بل سره خبرې اترې شوي وي خو هغه خبرې اترې ځکه د جیل نه بهر نه راځي چې نه بشرا بیبي سره ملاقات داسې کېږي د وکیلانو نه عمران خان سره کېږي. بشرا بیبي سره هم بیا د خپل خاندان د خپلو لوریانو سره ملاقات شوي دي خو عمران خان سره تقریبا د 3 میاشتو داسې د خپل وکیلانو یا د خپل فیملی ممبرز یا داسې د نور لیډرشپ ملاقات نه دی شوی. بل پی ټی آی پنډای کې درخواست دایر کړی چې موږ پنډای کې جلسه کوو خو پنډای کې آلریډي د پی ټی آی جلسې نه مخکې دفعه 44 چې کومه ده 144 نافذ شوې ده. دفعه 144 مطلب دا دی چې هجوم به نه جوړی رش به نه جوړی. نو جلسه کې څه وي خو رش وي که نه نو ټوله لوبه چې کوم دی هم پی ټی آی ته ده. بل پی ټی آی په لاهور کې مینار پاکستان ګراوند کې هم جلسه کول غواړي چې هلته ورته هم اجازت نه ورکړل کېږي ځکه پیپل پارټۍ هم هلته جلسه کوله چې پیپل پارټۍ ته هم د هغې اجازت نه دی میلاو شوی. بل مریم نواز بلاول بوټو حوالې سره ویلي دي چې بلاول بوټو ته د بلاول بوټو نه څه کارګردګي شته او نه څه بیانیه شته دی. زمونږ کارکردګي د بلاول بوټو نه ښه د پیپل پارټۍ نه ښه او زمونږ بیانیه چې کومه وه هغه هم مضبوطه وه نو ځکه عوام موږ ته اوټ راکړی دی او موږ د عوامو په اوټ باندې د آزاد کشمیر د الیکشن ګټلی دی. نو اوس بیانیه چې کومه وه یعنی بلاول بوټو اورنګزیب مریم اورنګزیب ده که څه ده هغې به بل ورځ دغه کول وایي که چېرې تاسو آزاد کشمیر عوام ته وایي که تاسو د لاهور غوندې بسونه غواړئ میټرو غواړئ نو بیا به تاسو مریم نواز ته ووټ ورکوئ. خیر نو په هغه بیانیه باندې دی همیشه عوام دوکه کړي دي. نو اوس د الیکشن فیر شوی دی نه دی شوی. بلاول بوټو خو وایي زه به خپل منډیټ واپس اخلم خو راتلونکي ټایم کې به مکمل اپډیټس راځي. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.